السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو ناول د رزړو چې کوم ډي اس پي دی د هغه خدمت کې بیا د ډي پي او ضلع صوابې او بیا د صوبې آی جي ډي آی جي په خدمت کې د عرض کوم چې دا کوم ستاسو محکمه ده، انتظامیه ده، کانسټیبلان دي او خاص کر د ځوانان چې کوم نوي برتي شوي دي نو دا لږ ډېر جذباتیان دي. نو دی له ټریننګ کې دا ورکوی دي ته دا عوامي ډیلینګ ورته لوبې نه ښیي. عوامي ډیلینګ باندې دغه ځوانان چې تاسو کوم برتي کړي دي دا بالکل په دې نه پوهېږي. که چېرته عدالتونو کې دي ډیوټي کې د عدالت په دروازه ولاړې یا د اسپتال په دروازه ولاړې یا د تحصیل په دروازه باندې ولاړې او ته ننوځې نو دغه عوامي ډیلینګ دې ته پته نشته دی چې دې ادارو ته، تحصیل ته، عدالت ته، اسپتال ته هر قسمه خلک راځي او معزز خلک هم په دې کې راځي. نو لږ غوندې دې ته عوامي ډیلینګ ورته ښیي. دغه ټریننګ سره سره د ټوپک د تماچې د دغې ټریننګ سره سره ولا عوامي ډیلینګ هم لږ غوندې طریقې کار ورکوي چې ته یو سړي سره میلاویږي د هغه سره د هغه نه لومبې چې کوم دی هغه سره سلام کوه، د سلام نه پس هغه سره تعارف دې سره خپل کړي، د هغې نه پس هغه سره نورې خبرې کوه. یو څو موقعو کې داسې وشولو چې څه کانسټیبلان زه دا نه وایم چې ټوله انتظامیه داسې ده، خو داسې یي پکې بعضې ځوانان ګرم دي. هغه نو چې ته یو ادارې ته ننوځې نو یکدم به تا ته وایي څه کوې دلته، نو څه کوې دلته، دا طریقه دا نه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي السلام قبل الکلام، د هر خبر نه مخکې سلام دی. نو چې مونږ در ننوځو نو ته ړومبې دا تپوس وکړه السلام علیکم، په خیر حالې، څنګه یې؟ بیا د هغې نه پس ووایه تاسو چا سره کار و او چېرته ځې، ښې طریقې سره. نو هر سړی په دې باندې پوهېږي. نو ډي اس پي رزړ ته مې دا خواستی چې ستاسو په تحصیل کې چې دا کم کسان په ګیټ باندې ودرېږي دې ته هم لږ د خبرو چل او طریقه وښیې. کو هغه دغه شان په تاڼه کې ولاړ وي په دروازه هغې ته هم لږ چل ښیې. کو دغه شان هغه په عدالت کې په دروازه ننوځي هغې ته هم لږ غوندې ریسپیکټ عوامو له ورکول، دا نفرت، دا فاصلې د عوامو ته پولیس ترمنځ ختمول. او مونږ خو د دې ډېر قدر کوو او ډېر زیات دغه کوو، خو بعضې پکې داسې راشي چې هغه بیا د نقصان ذریعه د ټولې محکمې دپاره وګرځي. لهذا ډي اس پي رزړ ته مې دا خواستی، د ډي پي او چې کوم ضلع صوابې دی ډي آی جي آی جي ته مې دا خواستی چې دغه د ټوپک تماچې ټریننګ سره سره دي له عوامي ډیلینګ لږ ټریننګ هم ورکوی نو دا به ډېره مننه وي. داسې قسمه ناخوشګوار حالت به بیا نه راځي. نو لهذا چې په دغه ورونو باندې تاسو دروازو باندې مین ځایونو کم کسانو درولي وي پولیس والا، خپلې رویې لږ غوندې عوامو سره هغه لږ د ریسپیکټ او د عزت په لاره باندې راځئ نو دا خلک به ستاسو ریسپیکټ کوي، ستاسو به احترام کوي، د خلکو په زړونو کې به ستاسو قدر او مینه او محبت وي. او که ستاسو رویې داسې وي جارحانه وي نو بیا به د عوامو رویې هم تاسو سره جارحانه وي نو بیا به ټول نقصان به وي، په معاشره کې به نفرت وي. والسلام.